مرګ دا بالکل اچانک راځي، دومره اچانک راځي چې ستا به لوی لوی خیالات دي چې زه به دا کار وکړم، زه به دا وکړم، بچو دپاره به دا وکړم، لیکن مرګ دا بالکل اچانک راځي. او چې کله سړی مړ شي اعلان به وشي پلانې د پلانې زوی مړ دی. پرون زموږ سره ناستو ګپ شپ یې راسره کوو، په جومات کې راسره ناستو، پرون څه ما خبرې کړې وې، پرون یې ما څه ګپ ولګاوه او نن مړ شه. بیا به دا اعلانونه کېږي، دا به خلک بیانونه کې وایي، لیکن کم کس چې مړي هغه به دا ارمان کې کاش چې لږه زندګي زما وي او د الله رب العزت عبادت مې کړی وي. ګوره په الله رب العزت په دې انسان باندې فرښتې مقرره کړي دي چې کله د سړي مرګ رانږدې شي الله رب العزت فرمایي لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نه وروسته کېږي دغه ټیم او نه مخې ته کېږي، بلکل په ټیم باندې به تاله مرګ راځي. لیکن الله رب العزت فرښتې مقرره کړي، په سا باندې ځان له فرښته مقرر ده، دغه رنګې په اوبو باندې ځان له فرښته مقرر ده، ستا په رزق باندې ځان له فرښته مقرر ده، ستا په اوبو باندې ځان له مقرر ده. هره فرښته راشي وایي زه ډېر وګرځېدم، ستا لپاره مې یو سا کتلی وې سا، لیکن ستا سا نوره په دنیا کې نشته. دغه رنګې د اوبو فرښته راشي، د رزق هغه راشي، دا ټولې فرښتې راشي دا ورته وایي ستا لپاره موږ وګرځېدو په دنیا کې، لیکن نه ستا رزق شته، نه ستا دغه رنګې اوبه شته، نه دې سا شته، ټیم دې پوره دی. دا به ارمان وکړي دغه وخت کې، لیکن بیا چېرته مرګ وروسته کېږي نو مرګ ته به هر وخت تیار اوسېږي. داسې تیار به اوسېږي موږ وو یاره دا کار به سبا شروع کړم، نیک عمل دی دا به سبا وکړم، مونځ به سبا نه شروع کړم، دروغ به نه وایم، سود به نه کوم، رشوت به نه اخلم، غلطو خلکو سره به نه کښېنم. دا زموږ د ټولو دغه نیت وي، لیکن سبا چې راشي سړی قبر ته ورسوي. د دې د وجې نه هغه اعلان چې ستا په جنازه کې چې پلانې مړ دی، پلانې زوی مړ دی، پرون زموږ سره ناست عالم مړ دی، دغه رنګې د کلي ملا مړ دی، یو لوی مشهور سړی مړ دی، د هلکه ملا صاحب مړ دی، نو هغه اعلان چې ستا په جنازه کېږي نو د هغې نه مخکې نیک عمل وکړه. او مرګ داسې شی دی چې نیک عمل دی کړی نیک. نو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تحفة المؤمن الموت، د مؤمن مرګ چې نیک انسان یې د مؤمن مرګ دا د الله رب العزت طرف نه تحفه ده چې مؤمن له مرګ راشي الله رب العزت سره به ملاقات وکړي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره به ملاقات وکړي. د مؤمن مرګ دا تحفه ده، لیکن چې مؤمن خو یې که نه مسلمان خو یې دې وجې نه مرګ به اچانک راځي. هر وخت په تا بیدار اوسېږي، هر وخت په اودس کې، هر وخت په دغه رنګې د حرام او د پیسو نه پاک ځان ساتي، ځکه هسې نه چې تا له مرګ راشي په تا باندې د خلکو پیسې پاتې، هسې نه چې تا له مرګ راشي په تا باندې الله رب العزت حق پاتې. نو بیا دومره ځي ته به ورځي چې په هغه ځای کې نه د چا شفاعت قبلېږي چې ته پیسې بیا ورکړې چې سفارش دې وشي، نه څوک داسې شته چې پلانې به له راولم، صرف یو به یو به الله رب العزت وي. نو که بیا تا د بنده حق والی نو بنده حق الله رب العزت نه معاف کوي. د دې د وجې نه په هر وخت کې به داسې اوسېږي چې ځان به هر وخت مرګ ته تیار ساتي، خپل حساب په خپله وکړه د مرګ نه مخکې، خپلو اعمالو وزن د خپلو نیکو وزن مخکې وکړه، دا غله چې خلک ولاړ او الله رب العزت ته وفرمایي چې دا پلانې ګناه دې کړله هلته له بیا وزن کوي. نو مخکې حساب وکړه، حساب کولو نه مخکې وزن وکړه د وزن کولو نه.